د پلار او د مور مرتبه مخکې ده او که د استاد مرتبه مخکې ده. علماو لیکلي دي استاد مرتبه او حق دا مخکې دی د مور او د پلار د حق نه. علمگیری جل 5 378 صفحه لیکلې. احیاء العلومدین کې امام غزالی جل 1 صفحه 81 باندې لیکلې. مجموع الرسائل د عبدالحی لخنوی رحمه الله جل 4 63 صفحه باندې لیکلې. ويقدم حق معلمه على حق ابويه وسائر المسلمين. وای مخکې کوي به د خپل استاد حق د مور او د پلار او د ټول مسلمانانو د حقوقونه. تا ته یو سړی دی او هغه د دین لاره کوي، دغه د دین لارښودونکی استاد د ده حق به ته مخکې کوي د مور او د پلار او د نورو مسلمانانو نه. دا چې کوم کتابونه ما درته بیان کړل دغه کتابونو دا قول راوړی. خلاصة الفتاوی جل 4 326 صفحه باندې یو بله خبره ذکر کړې ده. وایي حق العالم على الجاهل، د یو عالم سړي حق په یو جاهل سړي باندې وهو اغدادي لا يفتتح كلام قبله. د عالم په مخامخ په خبرو باندې شروعات نه اچي. مثلا یو مجلس دی ولګیا دی، یو عالم ناست دی، یو بل سړی امیر دی. آیا په دې عالم سره په مجلس کې به شروع په خبرو څوک کوي؟ وایي عالم به کوي. ولې؟ وایي دا سړی عالم دی او دا بل جاهل دی. عالم به د عامي سړي خبرې ته غوږ نه نیسي، بلکې عامي سړی به د عالم سړي خبرې ته غوږ نیسي. او بیا وایي ولا یجلس مکانه ان غاب عنه. یو استاد دی، یو عالم دی، په یو ځای ناسته کوي، د ده خاص ځای دی، په هغه ځای باندې به یو عامي سړی نه کښېني کله چې هغه استاد موجود نه وي. ولا يرد عليه كلامه، او نه به د استاد خبره واپس ورسوي. د استاد یو خبره وکړه هغه د دین او د شریعت برابره خبره ده، هم د قرآن سره برابره ده، هم د حدیث سره برابره ده. او تا ته یو خبره وکړه او ستا هم پکې ګټه ده، ته به د دغه استاد خبره نه ورسوي. ولا يتقدم عليه في مشهده، او نه به د خپل استاد نه په لاره کې په مزل کې مخکې کېږي. استاد به مخکې روان وي او ته به شاته روان یې. دا هم علماو ذکر کړي.